تاسو هم ټول چې لګیای اسټابلیشمنت خو نوم نه اخلئ صحیح مقتدر قوت دی څه تاسو هم خو خيار یا چې قانون درته نه متوجه کیږي خلای مخلوق صحیح یا بیا وای سلیکټرز سوای سلیکټرز نو بهر تقدیر دا احتیاطات دي دا څه احتیاط اوس کا مقلتوب خشه نه لري بیل مجھے مار چې ورمنډه کې په دې ګورجه سر ور اخلاص د عقل مندي ده لږ زور سره دا د عقل مندي نازیزان عرض به کو استاد خدمت کی چې الله تعالی فرمایا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم وعليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللہ تعالیٰ فرمائے پدے جہنم بانے فرشتے دے ملائکة غلاظ طبعا شداد اخزن غلاظ طبعا شداد لږ زور سره او شفت غلطه پاتې کنه پاتې او کنه او مولوی سلیم صاحب مفتی مدوار صاحب غلطه وخت یې کړی نو غلاظ طبعا شداد اخزن طبیعت کې سختی نه راغ فرشتو خبره ورسره نه کیږي خو که خلق لاوي او کیپ وایټ خاموش سیپ یور ماوت زب کو تو لگو لبن کا یا خبریں مکرو دای غلاظ طبعا او شداد اخزن کډیر داسې خود را خود ته دا ډیر خود را خود ولي ټینګ ولاړ دی ورته صحیح نو داسې ټینګ دی وتړي چې بیا خو الله دې مونږ بچ ساتي امين الله تعالی دې مونږ ته خير امين مينو خو به وینو څنګه قران وایي دی قران سره قرآن کریم فرمائے امنکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا پتا سو کہ یو کس نشتا جہنم تبرازی نو کہ نیک دے او کہ بد دے ورود بے جہنم تکیگی خوص ورود دو قسم دے یو خدا ورود دے مسجد تا چمون دن راز او یو دام ورود دے چپا خواہ کی تیش یا په دې چت باندې برج او پل وي ا د پاسه په تیر شو من وجه ورود شو من وجه ورود نو دا صراط یو تاسو وای پولیس صراط در جهنم د پاسه بیا جنت ته تللی جهنم د پاسه جنت او جنت ته تللی نو الله تعالی دا ذکر کوي چې املکم الا واردها پتا سو کې حصو نشتا بلکې ورود به د جهنم ته کیږي کان علی ربک حتما مقضیا كان على ربك نما مرغرته ما يقول لك كان على ربك واجبا لازما حتما مقضيه واجبا لازما چې دا عدالتي فیصله ده چې دا کار به خامخا کیږي مقضي دی صحیح نو چې عدالت فیصله وکړي بیا یې امپلیمنټیشن کیږي ایکسیکیوشن یې کیږي نو الله تعالی وایي چې ما دا فیصله کړې ده دا فیصله به امپلیمنٹ کیږي چې هر یو سړی به جهنم ته به ورود کیږي نو صحابه کرام خو ډېر ایمان والا خلک استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د جهنم د اور په حواله امام مسلم حدیث نقل کړی دی چې لها کلاله بمثل شوک سادان سادان یو بوټی دی په دې ځمکه باندې خورېږي صحرایي علاقه کې مونږ ورته مرکونډای وایو تاسو پیژنئ سواد کې ورته څه مارکونډای وایي او د هغې درې خولې وي ښه دا زموږ د ازګۍ وي اصلي درې خولې وي صحیح او کلالیب دا جمع د اکلوب ده کلالیب یې ورته د اکلوب ده او اکلوب وایي هوک ته هوک پیژنئ دا دوکاندار به ګوجه وچلوي کونډه تاسو کونډې دي ته هوک وایي وروايي چې بورای ته ډکې بورای د په شا راواړئ نو یو لاس باندې د هغې یو طرف نیولی او دا بل دا یا کونډه پکې ورکړي کتلی مو دي نو دې ته وایي اکلوب جمع د کلالیب نبی علیه الصلاۃ والسلام دو تشبیه کونډې به یي خو دا کونډې به درې خولې لري لکه د مارکونډی د ازم په شان او چې کوم سړی پې تېرېږي نو د هغه د ګناه تر حده هغه باندې به ټونګه لګوي نو یو سړی که ګناهونه لږ دي نو هغه له به صرف سکریش وکړي په دې پنډای باندې یا په دې پتون باندې
یا په دې لاس باندې ځکه لمبه داسې خوله واچوي. الله دې مونږ بچ ساتي. که ګناه نور زیاتی نو لږ په غوښې ته ورننوځي، که لږ نور زیاتی هډوکي باندې به اثر وکړي. او دا دې دپاره چې فاسد ګند د بدن نه وځي، ځکه ډېر پاک ځای ته روان دی. نو تاسو مسجد ته په ګنده سپلوړه دننه کېدی شي، په ګنده خپوره دننه کېدی شي. جنت خو ډېر پاک ځای دی. نو بیا هغې ته به څنګه دا ګند چې سره سره د ګنده خو نو دا اوورهالینګ دی یا ټیونینګ دی. په لاره الله تعالی د دغه کسانو ټیونینګ کوي، د ګناهګارو ټیونینګ کوي چې دی پاک شي او بیا ځي جنت ته. او که دا کافر وي یا فاجر وي نو دغه مرکونډی چې داسې ونیسي نو هله به پرېږدي چې پړمخې لاندې وغورځوي. الله دې مونږ وسره. نو نبی علیہ السلام وی لها کلالیب مثل شوک السعدان. بار تو دیر قرآن کریم فرمائے وقود الناس والحجارہ ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. اللہ تعالیٰ فرمائے استا پروردگار باندې دا واجب لازم دی چې هر یو به په دې تیریږي. نو صحابه ویریدل او الله په دې اور به هر یو تیریږي یا ورود به ورته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تسلی ورکړه، وی اهل ایمان چې په دې پل باندې تیریږي نو دا جهنم به ورته چغه کي چې جز یا مومن فإن نورک قد اطفأ لهبی. زر کوه او مومنا ستا د ایمان نور زما لمبې یخوي. جز یا مومن فإن نورک قد اطفأ لهبی، ستا د ایمان نور دا زما لمبې یخوي. تلوار کوه چې زر ورتیر شي. نو قرآن کریم فرمائی چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. دینا فرمانی نه کوي د خدای د حکم نه. صحیح دی مفسرینو الله خو دې تمافیونو کې لوی خلکو خدای دومره صفا ذهن لره چې چام کیسه نقل کړي دین برانه نقل کړي دا چا کیسه ذکر کړي دا. نو اسرائیلیات په دې تفسیرونو کې وی کني وی مفتی صاحب انو موږ به اسرائیلیات څه چلو باندې پیدا موږ د اسرائیلیات بیا موږ جلال سیوطی لیکلي غلط دي، جلال محلی لیکلي غلط دي، قرطبي دا خبره لیکلي ده غلطه ده. صحیح او روح البیان لیکلي ده غلطه ده سره ځکه چې نص سره خلاف ده. خازن لیکلي ده نو غلطه ده. دغه څه وایو موږ دا وباسه دا اسرائیلیات دي او هغه کې عذر د مفسرینو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خضوع عنی ولا حرج وخضوع عن آل الكتاب ولا حرج. و ما نزدکی دا سر گناہ خبر ندا او دا آل کتابو هم زدکی دا هم دا گناہ خبر ندا. آل کتابو ای خو بلا اسرائیلیات ویلی دی. خدا علماء دمرا پاکان خلو کہ نبی علیہ السلام ویچی آل کتابو نزدکی نا علی کتاب کې لیکل دی په تفسیر ماوی مرګریا حکم چې کله مرتب شي په مشتق باندې نو علت پکې وي ماده اشتقاق، علت پکې ماده او مبدا اشتقاق. نو ما چې اهل الكتاب وي نو معنا دا ما دام يحدثونکم عن الكتاب د دې خپل کیسې نه چې د منزل کتاب کما خبره کوي. نو منظر کتاب تورات انجیل زبور یا صحفو کې کوم خبرې راغلي دي نو اصل نسخه دا غي چې دي د قران ور سره تضاد نشته. مصدقا لما بين يدي من التوراة. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دا قران د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د تورات مصدق دی په اساسی مضامینو کې، د انجیل مصدق دی په اساسی مضامینو کې، د زبور او د صحفو مصدق دی اساسی مضامینوں کی. نازیدانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ خلق الملائکۃ ورکب فیہم العقل. اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کرے غیلے عقل ورک. نو صرف عقل بتاتا دا عقل لارانی، صرف عقل بتاتا نو مالک بدلتا خی. لہذا غی مالک پیجنی او چاچے مالک کو پیجن دو هغه بیا نافرمانی نه کوي. زمونږ اصل مشکل دا دی چې نه خو مونږ ځان وپېژنده نه مو خدای وپېژنده. نو ځان او د خدای پېژندګلو دپاره
د ځان پیژنګري دا زینه ده. یو سړی چې ځان نه پیژني امکان نشته چې به خدای وپیژني. یحیی بن معاذ الرازي رضی الله تعالی عنه لوی تابعی عالم دی. دا خو مې ډېر بره کړی دی، نور خو بیا که خولو کې دننه کوم. یحیی ابن معاذ الرازی رضی الله تعالی عنه هغه وایي من عرف نفسه فقد عرف ربه. چا چې ځان وپېژنده نو د خپل پروردګار وپېژنده، د خپل پروردګار وپېژنده. پته ولګېده چې څو پورې انسان او مسلمان ځان نه پېژندلی دی خدای نشي پېژندی. چې ځان دې وپېژنده چې زه بنده یم نو دا به دې بوځي چې بنده یې نو ته به یو مالک خامخا لرې. او دا اقرار الله تعالی په مونږ باندې بار بار کوي. مونږ مونځ وکړو اوس د ماښام، اوس به انشاءالله د ماسخوتن مونځ کوو نو په هر رکعت کې اور فاتحه وایو که نه به وایو؟ وایو به. نو هلته مونږ یو آیت و چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد خاص تا بندگی کو مونږ، و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد او اعانت غواړو مونږ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زمونږ پرایم منسټر صاحب هم ډېر وایي چې پاسین ښه خبره چې پاسین نو بله زما آل د پېښور کې بیان کونه او ما نه ملګری ذمه دار مخکې ذمه دار هغه ساسې خیر مقدمي کلمات وی نو هغه وی بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو ما ورته مې تا پارټي بدله کړه نو هغه وی نه جي. نو ما ورته دا خو هغې پیټنټ کړې ده رجسټر د هغې سره جمله حقوق محفوظ یې تپوس دې کړی دی نو ښه خبره ده انشاءالله. ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. او ځان ماته وګورئ هر څوک چې د خدای د قرآن آیت وایي قابل تعریف دی، خو چې کله د قرآن آیت دی وایي یا د نبي علیه السلام حدیث دی وایي او وروسته ورپسې په اتهاماتو الزاماتو په کنځلو په بدو ردو په دې اخته شي دا مناسب خبره نه ده، مناسب نه ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تا بندگی کو مونږه، خاص تا نه اعانت او امداد غواړو مونږه. نو خاص تا بندگی کو معنا اعتراف د بندګۍ کو چې زه غلام یم ته مې آقا یې، زه غلام یم ته مې مالک یې. او بیا تاسو ته معلومه ده چې د عبدیت او د رق د دې تقاضا څه ده. دا غلام دی د خپل ځان مالک نی، دا غلام د خپل کسب مالک نی، دا غلام د خپل ګټې مالک نی. د ده چې سومي انکلوډینګ هیز اون باډي اٹ بلانگز ټو هیز ماسټر. دا د هغه د مالک ملکیت دی. د که پیسې وګټلې پیسې به څوک اخلي؟ مالک به اخلي. د سره که مال راغی څه طریقې سره هغه به څوک اخلي؟ مولا مالک به اخلي. یوه دی چې کوم حرکت کوي مالک نه به تپوس کوي، یا د مالک پیشگی اجازه ضروری دی یا که د کار بې اجازته وکړو نو هغه نه به بیا انډورس کوي، د هغه نه بیا اپرو کوي، د هغه نه بیا سینکشن کوي چې ما جي دا کار کړی دی دې باندې تاسو ساین وکړئ، یعنې دا اپرو کوي. دا څه کوي؟ ورنه د دې څه لیګل سټیټس بیا نشته بلکې هی هیز ټو بي چارج فار. هغه له به د هغې سزا ورکړي تا ولې دا کار کړی؟ ته حق نه لرې، ته د زور سره حق نه لرې. یو طریقې کار وي دار شي یو طریقې کار وي او تاسو د ایکسټنشن دپاره بې طریقې کار وکړو نو څومره مصیبت کې جوړ شو. نو طریقه لومبۍ به په هغې باندې ځان پوهې یعنې په صحیح لاره به ورته راځي چې مشکل درته پیدا نه شي. نو محترم ورونو عرض مې کوس تاسو مونځ به څه وخت کوو؟ نه 11:30 بجې 8 بجې به وکړو. مولوی صاحب اجازت راکړه. صحیح شو که نه؟ دا خو مولوی صاحب تاسو خو نشم منلی، دا خو د مولوي صاحب د مفتي صاحب به مولوي صاحب ته تپوس وکړي نو بیا به زه هغه ومنم. مفتي صاحب ته مولوي صاحب ته تپوس وکړه. ناظرانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس بندگی من عرف نفسه فقد عرف ربه.
اکبر الآبادی ډېر راځي خبره کړې ده چې تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جولو بس ایک سخن بندے عاجز کر رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو بس دغه دوه خبرې اکبر الآبادي ته لسان العصر وایي دی د هغه زمانې انګریز تعلیم یافته و د هغه زمانې وکیلو د انګریزانو دور کې مرید الحضرت حکیم الامت مولانا اشرف علي صاحب تانوي او دی ججو د انګریزانو یسو ججو د انګریزانو د دې کلیات چا سره شته چا سره نشته دا ذوق لاړو ختم شو ذوق لاړو ختم شو د مطالعې ذوق نشته اره شعر و شاعري د سره نشته تاسو مولانا هم پیژنئ زه ما تاسو ته وایي چې 9/11 نه بعد د ایجنسو والا به ډېر تنګ کړم نو یو ځل زه ورسره لګیا وم تفصیلي خبرې مې ورته کولې نو بیا چونکې زه خو ملا یم نو دین خبره مې خامخا پکې کوله نو ما 3 وارې د امام ابو حنیفه سي حواله ورکړه ما بٹ ان دس ریګارډ امام ابو حنیفه said he made it very much clear نو یو ځل مې نوم بیا مې نوم او دی خو به لګیا و سر نوټ پې اخیستل دواړو ما به خبرې کولې دی نوټ اخیستل چې نشست ختم شو ما چونکې امام وي نو د هغوی په ذهن کې خو دا د امام هغی چې مسجد کې مونځ کوي امامت کوي نو هغوی ما ته وی تا د یو امام یو 2-3 ځله نوم واخیسته وی کین یو پلیز ګیو اس هز ټلیفون نمبر یعنې چې دا شر خو هغه دی نو ته بیا دا خبره کوې د هغې امام ټلیفون نمبر هم راکولی ما ورته د هغه ټلیفون ډسکرپټ شوی وی هاو کین یو ګیو اس هز ایډرس دا هغه ایډرس راکولی شي ما ایډرس خو تاسو هلته ناست وئ عراق کې نه یې تاسو صحیح ما هلته کې یو منطقه ده هغې ته وایي المنطقة الأعظمية د امام اعظم په نامه رسله المنطقة الأعظمية او ما هلته انټرسیکشن دی تاسو ورته چوک ته څه وایي چوک په افغانستان کې ورته چورنګي وایي او په کراچۍ کې ورته هم چورنګي وایي نو دغه چورنګي او موږ ورته هلته امریکا کې انټرسیکشن وایو څه ورته انټرسیکشن نو ما ورته مې هلته کې یو انټرسیکشن دی هغې ته وایي امام اعظم انټرسیکشن نو ما هغې سره خواته یو لوی جومات دی او هغې ته وایي مسجد الامام الاعظم ابي حنیفة النعمان چې دا د امام اعظم ابو حنیفة النعمان مسجد دی نو ما مسجد ته چې دننه شي نو لیفټ سایډ ته به وګورې نو هغه ځای یو کمره ده یو کمره ده نو ما کمرې ته به لاړ شي نو ما په کمره کې یو فینس لګېدلی جالی ده ما کې دننه قبر دی هغه ما هغې کې محو استراحت دی هلته ورسره خبره وکړئ چې ته صرف فساد خبرې دغه دا مولا بیا ستا حواله ورکوله چې امام ابو حنیفه ده وایي امام ابو حنیفه ده وایي امام ابو حنیفه ده یو مشاهده مې هلته وکړه په عراق کې زه ورغلم حضرت شیخ عبدالقادر جیلاني رحمة الله علیه هغې منطقې ته ویل منطقة الجیلانیه المنطقة الجیلانیه امام موسی کاظم والا منطقې ته ویل منطقة الکاظمیه صحیح خو چې دې چېرته هم لاړم په عراق کې د حضرت علي قبر کوم چې منسوب دی هغې ته لاړم د حضرت حسین قبر کوم چې منسوب دی هغې ته لاړم امام موسی کاظم ته لاړم حضرت امام شیخ عبدالقادر جیلاني ته لاړم هر ځای چې لاړم دا دننه په دې فینس کې د پیسو یو ډیرې به لګېدله دا مخلوق د جهان پیسې به ورغورځولې او څوک کلول کوي څوک سجده کوي څوک ټیټېږي بلکې ډېرې ښځې داسې وې عراق خو ډېر آزاد ونه وطن چې هغوی په دې میني سکرټس کې وې دا پې به تقریبا ټولې بربنډې وې مټې به هم بربنډې وې راغلي وې زیارت ته د هغوی کلچر دی نو بیا مازدیګر وخت کې لاړم حضرت الامام رحمة الله علیه ته نو چې هلته لاړم نو د مسجد په دې مین ګیټ باندې یو سړی دغسې کرسۍ کې ناست دی او دې ځای ورسره د عباګانې پرتې دي زنانه لوی عبا چې حج کې وکتلي یا عرب ښځې چې څه وایي ورته عبا نو هغه عبایانې پرتې وې نو چې کومه ښځه به راتله او هغه به دننه تله نو هغه ورته خود حاضر دا واخله دا واخله او ځان پټ کړه صاحب القبر یغزر دا مولا صاحب ډېر غوسه کېږي ما وایي خدای دې سړي ته څومره لوی مقام ورکړی دی او ورته وایي خذ هذا والبس او والبسي خذي هذا والبسي صاحب القبر یغزر
ودا ما دا ټولو مقبرو باندې زه وګرځېدم هلته دغه دنده روانه ده دلته دا امام دا د مرګ نه پس دوره زورور ورته خو ځي هذا ملبسي صاحب القبر یغضب صحیح نو بیا زه لاړم امام صاحب رحمت الله علیه ته راسه ودرېدم نو د فینس باندې مې نظر واچو هغې د پیتلو فینس لکه څنګه چې د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک ته داخله هغه جالۍ دی باندې لیکل دي پکې نشته نو په دې هم لیکل دي قال الامام الشافعي فرنٹ باندې لیکلي څه قال الامام الشافعي کہ لقد زان البلاد ومن عليها لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفه فان الناس عيال بفقه على فقه الامام ابي حنيفه سبحان الله امام شافعي رحمت الله علیه اگر هغه ارتجالا نه وي جوړ ځان سره نور اوري او چې امام رحمت الله علیه ته ودرېدو بس فوراً ذهن کې راغی لقد زان البلاد ومن عليها دا خارونه خسته کړي دي او خلک د خارونو خسته کړي دي چا امام المسلمین ابو حنیفه دا د خپل علم خسته کړي دي وی فما بالمشرقین له نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفه د دنه په مشرقینو کې نذیر شته مشرق جنوبي مشرق شمالي نه مغربینو کې نذیر شته مغرب جنوبي مغرب شمالي او درې مې وې چې فإن الناس اعيال بفقه على فقه الامام د قانون په میدان کې د دنیا ټول خلک د امام ابو حنیفه د بچو په مرتبه دي د افلار او غسر لږ سره بچی دي او عزیزانو دا خو چې مقارنه کې د مذاهبو مفتی صاحب د باندې یو کار حواله کوم ځکه د ما نه همیشه لکه د مې په شان ترخ وځي ژوندې مې چې پنیر کې ونیسي اطرخ کې دی ونیسه ایم په اوبو کې هغه مې ټینګول شي د زور سره هغه یو کش کې وتختی نو مصیر دغه زمانه ترخ کې ودی دلته یو لوی کار راوړی دی یو لوی کار ما یو څو کالو شو کتاب لیکل مې شروع کړیو فقه المذاهب الاربعه المسائل والدلائل د مذاهب اربعه فقه د مذاهب اربعه فقه د نجاسات او د مطهرات نه د کتاب الطهارت او کتاب الصلات نه تر السياسيات والقضاء والفقه الدولي والفرائض والميراث تر مرګه پورې چې دا مېس کې دا ټول نو دا یو کتاب یو وجر دا کې بچاپ شي ان شاء الله خو ما مولوي عبد الله صاحب ته وې ما دا د مفتي صاحب فیلډ دی صحیح اما مفتي زما د استاد محترم زموږ ټولو شیخ حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب فقیه الامه رحمه الله مې دا فتاوا باندې بلا ډېره موده کار کړی بلا جلدونه د مفتی صاحب په خدمت باندې التچاپ شوي دي نو ما اوس ورته وځوان چې اخو زموږ د ټولو استاد خو زه هم ملګری دا کتاب والا دی باندې کار کوي ماشاءالله دا ټول سواد ګواه شو نو نازیزانو عرض مې کوستا اوسه باصلاحیت سره دی د بل ازم دو کتابونه راکړل دو کتابونه لیکلي یو حضرت الامام د کتاب ترجمه کړو د شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه او ډېرې ښه کړي زما یو مقاله وه هم د چاپ کړې وه الفرید کې نه هغې ولا په تمهید کې لیکلې ټوله مقاله نه ډېره ښه د هغې ښه بنیاد دی زه ځان تعریف نه کوم خو ما هم بېچاره زده کړي نو زما خو نه جوړ کړي ما جوړ کړي دي نو زه د هغې مقالې تعریف کوم چې خبرې ډېرې پوهانو کړې وه ما ته مقاله جوړه کړې وه مفتي صاحب د خپل کتاب په اوایلو کې ورکړي د هغې بیس او بنیاد شو او بیا ورپسې د حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه د کتاب ترجمه کړې ده څه نوم یې دی حوامع د کتاب نوم دی حوامع او د شاه څه نوم دی کنز المجامع نبار تقدیر عرض میں کو استاذ خدمت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ خلق الملائکۃ ورکب فیہم العقل اللہ تعالی فرشتے پیدا کرے اغوی لے عقل ورک اغوی سر اطاعت و فرمان بردار پیجنی وخلق البہائم ورکب فیل الشاوا اللہ زناور او مویشی پیدا کر اغیلی صرف خواہش ورکو اغیلی صرف نو پا خواہش بانی یوسو سیزونا پیجن دیشی نمبر اول خوراک نمبر دویم سکاک نمبر اول خوراک نمبر دویم سکاک
نمبر 3 د نر مادي یو ځای کېدل ټول حیوانات په دې پوهېږي د دې سکول نشته صحیح حیوانات ټول فطرتاً پوهېږي هغې ته د تعلیم ضرورت دی ما یو ملګري ته وی ما لکه ستا ایک یو زوی دی داسې بوله غوندې ما ستا ایک یو زوی دی او کافي جایداد دی نو ما ته دې زوی له واده ولې نه کې چې دا کور دی آباد شي نو هغه ما ته وی دی چې څه لیونی غوندې دی نو یو واده ولا وکړم نو پته نشته ما ورته خدای دې ورک کا زناور پې پوهېږي دی خو لا بیا هم واده ولا وکړم نو واده ولا وکړم 15 زامنې دي عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې دا فطري تقاضې دي زناور پې هم پوهېږي نو یو خوراک دی او بل څښاک دی او درېم د نر مادي یو ځای کې او څلورم الدفاع عن الحر والبرد صحیح د خوف نه او د یرې ځان بچ کول ګرمي یو یره ده او یخني نو د دې ځان بچ کول تاسو خر کتلی د سوات کې خري او تاسو نور دوره ګرم بني پهاړ کې زمونږ علاقه خو ډېره ګرمه ده خلک وایي د آړ غارمه دا دومره تیز وي چې خر ته هم سوري ته تښتي ځکه چې سوځی یې نو دی هم بیا داسې دیوال ته ولاړي په ګرمو کې دیوال او چې کله سخت یخني یا جپړ وي یا ګلی ورېږي یا تیز باران وي نو خر داسې سر داسې کړی که نه ځکه ده ته پته ده چې که غوږ کې مې ساس کې لاړ دی د غوږ د ساس کې نه مري خر دی د غوږ د ساس کې نه مري د دې وجې خو دله د خدای قرآن ورکوی د اوبو ته ګډ شه د اوبو ته بلکل نه ګډېږي باقي نور ځناور خو واړه واړه ومي اوبو ته یې ورګډوه بس هغې خو لګیا سویمنګ شروع کړي دله اصلیت کې لامبو نه ورځي څه نه ورځي لامبو نه ورځي یو ځل ما ته چا وایي چې ما مونږ سره به زمونږ کلي ته دی بیان لمه ستاسو کلي ته خو سیند دی نو وی او چې هلته کښته شته ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حواله باندې مفتاح الفلاح کې یو مسله لیکلې ده صحیح دا مفتي صاحب به توثیق وکړي ما مفتاح الفلاح کې یو مسله لیکلې ده چې که چاله لامبو نه ورځي نو دله په داسې کښتۍ کې چې غرق پکې یقیني وي او نجات پکې داسې څه محتمل غوندي وړه کښتۍ صحیح نو پای کښتۍ کې ولې سورېدل شرعا ناروا دي دا د خودکشۍ مترادف دی که لامبو البته که لامبو ورځي نو ښځه که پرېوتله ما له لامبو نه راځي صحیح سړی هم زورور وی دا چې ولې نو ما ورته مې زه د خر د تره زوی یم ځکه چې ملا صاحب الخطې او راپورې ما سره به ځې نو ما ورته مې هلکه زه لا دا تشبیه من کل الوجوه مراد نه د خر نه یم خو ما هغه له لامبو نه ورځي او ما له هم نه راځي کما صلیت علی ابراهیم تشبیه ده که تشبیه نه ده صحیح شو کاف والا که مثلو والا کاف والا نو ما ورته کاف والا دا په یو جز د اجزاو کې تشبیه وي صحیح ما ورته دا د مثلو تشبیه نه ده دا د څه ده دا د کاف تشبیه ده تاسو په دې خبرو پوهېږئ نه خو دا وفاق والا چې سره کوم کار شروع کړی چې دا وخت یې پرې کا دا خپت یې پرې کا او دا لاس یې پرې کا او دې نه دا پوزه ته هم دې یو طرف نه پرې کا اس سے به جوړ نه شي آدھا تیتر اور آدھا بټیر به شي ته څه وایې دا زه رښتیا هم که دروغ وایم دغه شان ده نو د وفاق مشرانو ته مې دا ولې کوئ داسې وایي جي نه مولیان تیار دي چې وښیي دا کتابونه مغلق او نه طالبان وخت ورکوي البته لکه څنګه چې مفتي صاحب وایي دوه قسمه طالبان دي هغې چې وفاق نه فارغ شي نو بیا تکمیله وایي چې وفاق نه فارغ شي ځکه هغوی دا غواړي چې زه په دین پوه شوې هغوی دا غواړي چې زه په علوم او فنونو باندې پوه شوې تاسو هم دغه کول غواړئ که نه او که نه نو یو دور را روان دی چې بیا مونږ ته هېڅوک نه میلاوي چې د دین په روح باندې پوهېږي نو محترم ورونو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وخلق البہائم ورکب فین الشاوا اللہ تعالی مواشی پیدا کرل زناور پیدا کرل غیر خواہشات ورکرل نائی بس دغا خواہشات پورا کر وخلق بنی آدم منگا ہوتا ہے پیدا کرو ورکب فیم العقل والشاوا منگ لے یو جوہر را کا فرشتو والا دا عقل او بل را لرا که حیوانات والا د خواهش او وجه په فرشتو باندې ابتلا مقصود نه وه که مقصود نه ده په حیواناتو باندې ابتلا مقصود نه وه ابتلا مقصود و په چا چې څوک دې دپاره بنیادي کوالیفیکیشن لري سی ایس ایس امتحان څوک ورکولی شي چې چا ګراجویشن کړی سی ایس ایس امتحان څوک ورکولی شي چې ګریجویشن نه کړی دله سی ایس ایس امتحان کې داخله ورکوي چې ته راځه ته هم پرچې ته کښېنه نو دې انسانانو فطري طور ګریجویشن کړه
کوم ګریجویشن کړ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ونفس الله تعالی مونږ له نیچر داسې را کړی دی چې که ښه کې نو په دې کې د ښه کولو استعداد دی که بد کې د بد کولو استعداد دی فرمایي ونفس وما سواها قسم می دې په نفس او فطرت انساني باندې وما سوا د دې په تسویه او برابرۍ باندې چې دې له ما دا استعداد ورکړی دی چې که دې خیر کوي نو خیر کولی شي او که دې شر کوي او د تقدیر یو تحقیق دغه چې الله تعالی خیر او شر دواړه په استعدادات پیدا کړی ونفس وما سواها فالهمها فتفریعیه تفسیریه ده تفسیریه تفریعیه ده فالهمها فجورها وتقوا نو ما مرګرو ته وې ما دې تفسیر تفریع معنا بداسه کې چې و نفس و ما سواها قسم دی انسانی فطرت او ردی برابری باندې نو القا کړی دلته نو القا یا پس القا کړی دلته پس القا کړی دلته فجورها و تقواها فجور د دی او پرهیزګار د دی فطرت کې اچولې ده فطرت کې اچولې ما مرګرو ته مې دې خو ګوره دا قرآن د خدای کلام قدیم دی خدای صفت ده که صفت نه لږ زور سره صفت ده خدا د علم کلام مسله ده د عوامو وړاندې دا خبرې مه ذکر کوئ زه خو چونکې د بل مقصد لپاره ذکر کوم دې وجې مې ووې مولایان صاحبان په د عوامو وړاندې په دې مسایلو باندې مناظره کوي والله کای په دې پوهېږي دا داسې شی پوهېږي پې عوام نه پې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جومات کې ناست دی یکدم شور شبار قاضي ابو یوسف ته وی یعقوب هغه وی جی وی لاړ شه بهر څه چلو شه قاضي صاحب چې بهر راغی وی جی دا خو ډېر خلک دی یو دو مولوي صاحبان دي ورسره ای وایي چې مونږ حضرت الامام سره میلاویږو وی رایې وله نو رایې وستل وی څه مسله پرېږدی مولوي صاحبان مولوي نیولي دي پرېږده نه یې پرېښوده وی څه مسله ده وی جی دی دواړه یو بل سره بحث دی دواړه یو بل سره وی دا یو وایي چې کلام قدیم دی دا بل وایي حادث دی دی وایي نو وی نورې خو ډېرې خبرې کوي موږ پې نه پوهېږو بس دا دوه لفظه مو اورېدلي دي په دې هم پوهېږو نه چې قدیم څه ته وایي او خدای له نو صرف که دا یې وي نو خو ټیک ده خو دی وایي چې ته کلام ته قدیم وایې خو ته ملحد یې ته مشرک یې ته مشرک یې او دی ورته وایي چې ته کلام ته حادث وایې ته ملحد یې نو دی وایي تا پسې مونځ نه کیږي او وایي تا پسې مونځ وایي مونږ کلي والے په عذاب اخته کړي یو چې اوس کم پسې کېږي مونځ او کم پسې نه کېږي زموږ کلي کې هم دغه دوه امامان دي نو چې کم پسې مونځ کېږي او کم پسې امام رحمت الله علیه ورته دواړو پسې نه کېږي وایي دې دواړو پسې مونځ نه کېږي نو بس بهر راوتل او خلک ورته ځئ تاسو پسې مونځ نه کېږي د عصر لوی امام وایي تاسو دواړو پسې مونځ نه کېږي امام رحمت الله علیه خو بس حرف آخر شاه فتوا ورکړه بس مونځ نه کېږي ځئ نو نو دی خو د امامت نه وویستل خو قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه وایي ما تپوس وکړه چې حضرت یو مسله وشوه په دې کې دا یو خو صحیح و چې چا کلام ته قدیم وي نو دا خو صحیح و خو تاسو ووایي وی دواړو پسې مونځ نه کېږي امام صاحب رحمت الله علیه راته ووایي وی دی د مسلمانانو ایمان سره لوبې کوي دا خبرې هغوی پې پوهېږي نه هغوی له ایمان خرابوي نو ما وایي چې کوم ملیان د عوامو ایمان خرابوي نو هغوی د جومات نه وباسه چې د عذاب نه د عوام خلاص شي او د دوی ایمان محفوظ شي دې پاکانو خلکو د مسلمانانو د ایمان د حفاظت دا قسم فکر کوو صحیح مونږ هم داسې فکر کوو نه کوو الله دې مونږ باندې رحم وکړي د مسلمانانو د ایمان د حفاظت فکر وکړو مونږ خو شاعران خو عجیبه عجیبه کلام جوړوي یو وار یو ځای د سیرت اجتماع ته ورغلي نو یو شاعر پکې خپل کلام شروع کړ نو اول دا چې کافران به ځي دوزخ لا او دا ملګري د شیطان به ځي دوزخ لا او دویم دا چې سودخواره او دا حرامخواره به ځي دوزخ لا او فلان کې به ځي دوزخ لا فلان کې به ځي دوزخ لا او فلان کې به ځي دوزخ لا زموږ د علاقې یو مشر مولوي صاحب نو هغه ماته قاضي صاحب ما وی دې ملګري خو دوزخ له برتي شروع کړه خدای ته وګورئ جنت له برتي شروع خلکو ته هغه لار وښایي چې کومه جنت ته ځي زمونږ ذمہ داري دا ده کنتم خیر امه اخرجت للناس تامر او د انسان په فطرت کې ریاکشن دی د دې فطرت کې رد عمل دی کته ناروا کې سختی ور سره کې دی پټینګ شي د سر به سختی نه کې په نرمۍ به پوي کې
چې دې پوه شي موږ ورته تعریف بالمنکر څه ورته التعریف بالمنکر چې دا منکر ورته معرف کا شاید چې دې په دې غلط فهمۍ کې چې دا کار ناروانه دی نو که ته ورسره سختي وکړې نه او پیټینګ کې په هغه نارواو نو تی په دې پوه کړه چې ملګريه شاید چې ستا په ذهن کې څه خدشه ده خو دا شی د شریعت خلاف دی دا شی د دین خلاف دی نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څه فیصله وشوه مولوي صاحب وایي کوئ وایي کله کله پکې اوس قضا کول هم ښه کار زمونږ په دې علاقه کې یو مشهور ملا صاحب ملا شوی خو نو خو بار ته کتابونه ویلي او داسې دغه یو آزاد غونې خلکو ورته وایي ملا وي تاسو به هم د اصطلاح اورېدلي که نه مو دا اورېدلي نو دی په یو داسې کلي کې دیرو چې طالب و چې هلته په کلي کې ایک یو جومات و د غره په ویښ کې بل نه جومات و نه کویې و چېرته بس یو کویې و او په هغې باندې سرخه لګېدلې وه نو د غره خوا کې کویې دا خو ډېر ډونګې وي ډېر کته وي د سرخې هغه لرګې چې کوم باندې سرخه ولاړې نو هغه لرګې وې نو خوړلی نو یو چا بوکه رایسته هغه لرګې رامات شول سرخه سره د بوکې کوی ته لاړه اوس څه انتظام هم نو چې سرخه راوباسي بوکه راوباسي نه بله بوکه او رسۍ اویلیبل وه او وخت هم تنګ و د جمعې ورځې وې صحیح نو خلک ټول خفه وو ویې د جمعې مونځ خطا شه څه وشو د جمعې مونځ خطا شه نو دی په ګډېدو شو وی شکر نو وباسئ چې خدای د مونځ نه په خپله خلاص مولوي صاحب وایي چې خلاص کوو بیا انشاءالله وقت مستحب لولا ان اشق على امتي لامرتم بتاخير العشاء الى نصف الليل رسول پاک فرمای صلی الله علیه وسلم که امت ته دا ګرانه نه وي نو ما به حکم ورته کړی چې عشاء نیمه شپه کوئ څه وخت کوئ نیمه شپه کوئ نو موږ به هم نیمه شپه وکړو انشاءالله نازیزانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وخلق بنی آدم اللہ تعالی انسانان پیدا کر ورکب فیم العقل والشاوہ یو جوہر فرشتو والا ملکوتی ورک عقل او بل جوہر حیوانی ورک شہوت او ما تو گورو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی دا غیر مادی او غیر طبیعی امور دیتا ہوئی جواہر مجردہ دیر سے ہوئی جواہر مجردہ دا دا عالم مجرد مخلوق دے دا آغا زین را جدا شی روح چرتن را غلے دے دا عالم مجرد چرتن را غلے عقل چرتن را غلے دے نفس چرتن را غلے دے عالم مجرد نا شاہ سے بولے وہ اصطلاح ہوئی جواہر مفارقہ سوئی بولا جواہر مفارقہ شاہ سے بانظام پوکر قسم دے دا عصر کا قاضا ہے چی دا قرآن پر روح پوشی د حدیث پر روح پوشی حضرت مفتی صاحب ته الله تعالی خیر ورکی چې حوامع ترجمه کړ حوامع ترجمه کړ نو زه اوس هم سره کتاب راغسته لري مې کلار الله ربانه حالت چې کوم ځای دا مرګرو د شپې تیرول تنظیم کړی سو پورې خوب ناراضي ما زبا په دې سواتیو باندې کار وکړ سطاعت باندې ما سطاعت باندې وکړ کوم چې شاه صاحب نه خلک خبر شي ځکه دا دور ما اوس ما خام مسکو مفتی صاحب مې اورېدو چې دا دور د وای دی ته به وای خدای ویلی دي تپوس باندې کوي ولې ویلی دي رسول پاک ویلی دي ولې ویلی دي وجه غواړي خلک څه وجه غواړي اوس هم هلته په دیر کې بس ما بیان بس کوم چې دلته راورسم دی کې یو چټ راغی وایي چې دلته یو فتنه ده د نزول المسیح او د خروج مهدي چې دین خلک انکار کوي نو دا حضور تفصیلی موضوع ده خو ما کتاب لیکلی دی الفرائض فی العقائد الفرائض فی العقائد نو دا غي اخر کې یو مسله دغه نزول المسیح څه ده نزول المسیح او دا د امت اجماعی فیصله ده چې د مسیح د واپس راتلو نه انکاری خلک کافر دي دا څه نزول المسیح نه څوک منکر وي ځکه چې دا شی د نصوص نه ثابت دی دلالتاً او د امت په اجماع ده نزول نه ثابت دی دلالتاً او د امت په اجماع ده ما چې وی نصوص نه ثابت دی دلالتاً نو قطعی نصوص یادوم د قرآن کریم آیات اکنی احادیث نه ثابت دی صراحتاً
دا حدیث و نصوص نه ثابت دی د قرآني نصوص نه ثابت دی دلالتن دا حدیث و نصوص نه ثابت دی صراحتن امت اجماع پہ کړی دا نو دا خو درې واړه امور قطعي دي د قطعي امورو نه انکار دی الله زموږ د ایمان حفاظت امین زور سره امین اولیدانو دې زمن کې یو خبر را یاد شو دی وجه بیا کتاب ولیکه سندھی رحمت الله علیه امام انقلاب مولانا عبید الله سندھی رحمه الله حرم شریف کې درس وی هغه انقلابی سره او د انګريز خلاف خلق تیارو دا هغه خلکو له دا تلقین ورکو چې دا برطانوي سامراج چې په دا دنیا مسلط دی د دې تسلط ختمول زموږ د ایمان تقاضا ده په دې باندې بیان کو چا ورته وی مولانا سندھی صاحب هغه وی جی وہ میرے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یا مادی کے نزول سے پہلے چھٹکارا ممکن نہیں اس مولانا سندھی 2 گھنٹے درس کو چې خلقوں کی سپیرٹ پیدا کی خلقوں له جرأت او شجاعت ورکی صحیح اوس دغه سړی خو یوې خبرې سره دا ټول جدوجہد جنازه استا مولانا سندھی خو انقلابی او جذباتی سړی و ناغله غصه ورلا نو هغه بھائی جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے آپ کے چھٹکارے کے لیے نہ عیسیٰ نے آنا ہے نہ مہدی نے آنا ہے استاد خلاصولو لپاره نه عیسی راځي او نه مهدي راځي نو خاصم د انګريزانو خلافو انګريزانو د خبر له دور هوا ورکړه چې مونږ مولیانو په مخ کړه مونږ مولانا سندھی د مهدی نه منکاری دي ا د عیسی نه منکاری د زنديق دي انا لله وانا الیه راجعون نو ما په کتاب لیکه مولانا عبید الله سندھی ایک مرد خداگاہ معیوب نہیں معتوب ہے جزاک اللہ طاقت لے مولا اس میں کوئی اضافے ہم کری دی لیکن مولانا مفتی رضا الحق سے پیجنے دالون زکریا شیخ الرئیس مفتی رضا الحق سے نما استاد زادہ دے نداغه حکم خمات داسه که شیخ تیرا ته حکم کې ناغه قاضی سے د درې مشایخ په حواله چې دا کوم خبره خلکو کتابونو کې لیکل ده چې امام العصر علامہ انور شاه کاشمیری شیخ الاسلام حضرت مدنی او حکیم الامت حضرت تانوی رحمهم الله دای درې واړه د مولانا سندھی خلاف ادا خلاف لیکل کړي دي صحیح ویردی جواب ما ان شاء الله مفتي زم ایڈیشن کې بشای شي نو پاغه می مستقل ایسه ولیکلا چې د مولانا مدنی داغه خبره اصل حقیقت سره دا تانوی د خبره اصل حقیقت سره د امام العصر علامہ انور شاه کاشمیری د خبره اصل سا حقیقت کړه حضرت سندھی په حواله باندې بار تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چې وخلق بني آدم ورکب فیم العقل والشهوة اللہ تعالیٰ انسانان پیدا کر دویلے عقل ورک خواہش ورک اس عقل غواڑی چی دا انسان میں اللہ طرف تبوت لے ملکوتی صفات میں پکی پیدا کرے خوشاوت غواڑی چی دا انسان میں حیوانات و طرف تبوت لے نو سکم فرشتو طرف تلار دی یو خبر دیکھو گو دا قائد و مسئلہ دا چی جنس بشر افضل در جنس ملک نا مال فرائد کی لکل جنس بشر افضل در جنس ملک نا پا حیثیت دا جنس دا انسان بہتر در فرشتو نا او خواص دا بشر دا بہتر دی دا خواص دا ملائکو نا نو جبریل امین افضل لکه محمد رسول الله لگزور سر رسول الله جبریل امین خو یو گونه دا خادمو پیغام به ورته راوړ او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرواز دا دومره بالا چې جبریل هغه تتلی نشه د اسمانونو د باندې یو ځای د سدرۃ المنتهى وګرځا څو ګرځا سدرۃ المنتهى لاټری اف اټموس باونډریز اسما تعالی ته مسله دی په امریکا کې چې دین وای مصطلحات ټول عربي دي صحیح اور دا هغه په انګریزي کې خدا مصطلحات دي نه ترجمه شته نو زه بیا لګیا یم چې اوس دې اصطلاح د پاره سبسټیټیوټ او بدل پیدا کړم صحیح نو قرآن کې هم لږ تکلیف وي حدیث کې هم لږ تکلیف وي چې بدیل ملاوي شي څه ملاوي شي چې بدیل میں اس میں حجت الله د انګریزي کې شروع کړی دی نو هغه خو مصطلحات نورم مغلق دي ناغه د پاره بیا لګیایم نو دا کتابونه چې اوس مفهوم ذهن تراشي چې یو لفظ ولا جوړ کړ او بیا غ لفظ دوی ته وام چې د لفظ بدیل بدایي په انګریزي کې ځکه ورته په عربي کې وایم دا خدای انګریزیدان طبقه ده خو په عربي اصطلاح نه پوهیږي مجبوری می
چې بیا د دوی دپاره څه مصطلح پیدا کړم او هغه ورته ووایم په دې دغه باندې لا او راضي خلک انګریزان طبقه ته اورئ ها نو بار توبیر عرض میں کو استاذ خدمت کی چوس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وخلق بنی آدم ورکب فیم العقل والشاوہ انسان کے عقل والا جوہرم پیدا کر شاوت و خواہش والا ہم عقل غواړي چې د خدای طرف ته بوزي شاوت غواړي چې د زناور جوړ کی نو چې چا د عقل تقاضې پوره کړي څه وکړه الله یو پیژند د الله بندگی وکړه محمد رسول الله پسې روان شو ابو بکر صدیق دی جوړ شو ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل امین راغی وی جنن میں خاص پیغام راوړی دی نبی علیہ السلام ورته وی هغه څه پیغام دی وی الله لېږلم چې ابو بکر ته زما سلام وایا خبره دې کړه او چې چا دغه کار نه وکړ نو ابو جهل او ابو لهب ته جوړ شو چې چا متعلق قرآن وی چې اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون چې دا د زناور په درجه دي یا زناور په شان دي بلکې دا غي نه زیاده گئے گزرے ہیں دا غي نه ورتیر دي یعنی خر بیا څه فائدې شته بار خوراړي بوره وړي بار راړي بوره وړي الله تعالی وی ابو جهل ابو لهب نه هیڅ خیر نشته مخلوق ده نو دا د خر نام زیات لاندې اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون نو محترم ورونو عرض میں کو استاذ خدمت کی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ټول انبیاء الله راولېږل دې دپاره چې دا ما آدمی پیدا کړی دی دنه انسان جوړ کا ما آدمی پیدا کړی دی دنه ما ته وګور منګې پیژن کلال منګې جوړ کړی خالی ته واخلی یا غیر درته هدیه کی نو تی بیا د اوبو ډک کې نو اوبه قابل استعمال دي نه تش منګې خو هیڅ کار نه دی د تش منګې څه فائدہ شته نو الله تعالی وی آدمی میں پیدا کړی دی تاسو ورشئ دا منګې دی د اوبو ډک کړئ د ټولو پیغمبرانو په آدمی باندې محنت وکړو دینه انسانان جوړ کړل او څنګه انسانان کړل پنډت هریچند اختر یو هندو شاعر دی پنډت دی او پنډت دا مولوی صاحب ته وایي د هندوانو مولوی صاحب ته څه وایي پنډت وایي نو پنډت هریچند اختر د هندوانو ملا صاحب دی نو هغه شعر وایي چې درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا رسول پاک تعریف کی کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم جس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا حضرت بلال ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ دا آغا غلام دے دچا دا امیہ ابن خلف دچا او امیہ ابن خلف یو ډیر بدتمیز زناور سره و دا حضرت بلال به په اور باندې واچو دی به په سروټ کوسملو د په سینه باندې به د غنو یو لویه چاپه کې خوده د پاسه به په یو لویه تیګه کې خوده چې دا غریب به خوځېدی هم نشه کله به یې لخپو کې رسۍ واچولې نو ځان پسې به یې راښکه د مکې معظمې په دې پترینې زمین باندې د بلال رضی الله تعالی د بدن نه پوټکي جدا کېدل او مینه به تتله او یو وار ابی ابن خلف د ضرور دی او داسې وکتل وی الله احد ورسوله محمد سبحان الله الله یو دی او رسول محمد صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر دا کیفیت وکړه دا خروس نه دا غریب په تکلیف ناغه امیہ ابن خلف راغه وی د غلام حکمت او فائدہ سره ناغه ورته خدمت ده نو ته ټول د سره په جنگ دې ستا خدمت کول شي ته ټول دې ټکه پای کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ خدا حضرت بلال چې دې انداز غلام غزوه بدر کې چې کله کافران اونې ول شو او یا نو امیہ ابن خلف پکې ومو سو پکې امیہ ابن خلف دیم پکې حضرت بلال چې ویل دا خو خنزیر دی دا خو زما مالک دی نو ورمنډه کړې
چې ورمنډه کړه امیه ابن خلف د زمانه جاهلیت دوست د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه. اب دوسته خالق ساتي عبدالرحمن ابن عوف او بیا هم جنگ ختم شي او جنگي قیدیو نو ورته پزمکه پریوله خبره مې کوله نو دې پزمکه باندې ورغورځو او د پاسه پیغه سملاست حضرت عبدالرحمن نو چې زه په اوس د پاسه ورته ټول ځان زما لاندې راغونډ کاږي دې مړی صحیح. حضرت عبدالرحمن ابن عوف په پاسه پروت دی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې خدای راسي مسله باندې اختشم که گزار کوم عبدالرحمن ابن عوف لګي رضی الله تعالی عنہ نو بس د سلوک نزای کلاو پیدا کړ چې دا خېټه ښکارې ده صحیح. نو بس یو لیزه ور سره ور راوړل په ګراش ورننه صحیح. نو بیا راوته په دویم ځل عبدالرحمن ابن عوف پور سره کټ شو. عبدالرحمن ورته وی بلال زه دی واله وی حاجی ما تنواله ته وی اسه اکسیډنټ وشو اکسیډنټ حضرت عثمان خو پاسه د خپل په وتل شي وینه ډیره لاړ نشي ابل تر امیہ ابن خلف کار ختم کړ. حضرت عبدالرحمن شکایت وکړ رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله امیہ ابن خلف کو گرفتار کړ جنگی قیدیو جنگی قیدی ملوړ جایز دي لږ سره شریعت کې جنگی قیدی ملوړ نشته ځکه مړول دي د کمبیټنټ وای مقاتل ته چې جنگ کوي چې سړی ونیول شي جنگ کولی شي لږ زور سره چې زخمی شي نو جنگ کولی شي نشي کولی چې په تیښته شي بیا جنگ کولی شي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې لا تتبعوا مدبرا ولا تقتلوا جريحا. په میدان جنگ کې که کافر مو زخمی کو دیر جنگ پرېوته بس بیا یې مړوه ما ځکه دی اوس کمبیټنټ نه دی او که کافر د میدان نه منډه وواله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ورپسې بیا ته منډه مو روکې که خدای دې بې خوبسي خو چې میدان پرېږدي اوس ستا ورسره څه ذاتي دشمني ده ستا خو ورسره د جنګ مسله ده هغه جنګ بس کړه او که کافر توره وغورځوله او لاس یې اوچت کړ لږ زور سره بیا به یې مړې بیا به یې نه مړې وإن أحد من المشرکین استجارک فاجروا حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنا. الله تعالی وایي که کافر سرنډر شو او پناه غوښته چې بس الله وایي فاجره پناه ولا ورکه فاجره خو استثنا په پناه کې نو په قید کې خوبایي د اصول مطابق به بیا رها کېږي. الله وایي په داسې ځای کې د باباجي صاحب جومات سره خواته دی رکا چې د دې ځای نه د قرآن درس اوري کېدای شي څه کلمه په هغه اثر وکړي او ایمان راوړي یعنی زور خو پې نه کوي شابه کلمه وایي نه مړوم دی شریعت دا حق نه درکوي. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله. ما تاسو له کتاب لیکلی تاسو سره به مفتي صاحب طرف شته الجهاد فی الاسلام لماذا وکیف ومتى تاسو سره شته الجهاد فی الاسلام لماذا دا هغې اردو ورجن مې ولیکې دی نوجوان طبقې له چې جهاد کیا کیوں کیسے جہاد کیا کیوں کیسے ځکه عزیزه چې که ته په مونځ هم نه پوهې کې نو فریضه خو به دې ادا شي خو د ثواب پته نه لګي که روژه په هغې هم پوه نه او کې نو کې فریضه خو به دې ادا شي خو ثواب بیهقي او حدیث نقل کړی دی چې یصوم الرجل ویصلي ولکنه یجزى بقدر عقله. یصوم الرجل ویصلی یو سړی به منځونه هم کوي روژې به هم نیسي خو بدله چې قیامت کې الله تعالی ورکوي هغه د فهم او د عقل مطابق ورکوي چې دی په دې شی باندې پوهېده سوره مونځ کو نو سوره پې پوهېده او روژې نیوله نو څوک په دې شی به ځان پوهوي ته څه شی کوي نه بیکټیریا څه کوي بدن کې بیکټیریا وي پوزره بیکټیریا هغه مړی نو که چا په رضا باندې وخوړه اینټي بایوټیک که په رضا چا وخوړه هم به بیکټیریا مړی او که ماشوم له دې اینټي بایوټیک سیرپ په زور خوله کې واړو تېرې شه نو بیکټیریا به مړی که نه به مړی لږ زور سره نو ما ووایي ما دا عبادات اینټي بایوټیک نه دي چې په هره طریقې وکړې نو بس بیکټیریا به مړی په هره طریقې وکړې نو څه فایده به در کوي دی چې د محمد رسول الله په طریقه ونه کړو نو فایده نه در کوي. ما بله په مولیانو صاحبانو باندې تعریف یاد کړي ما د عبادت تعریف یاد کړي چې غایة الذل من غایة الحب لله عز وجل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم چې عبادت څه ته وایي غایة الذل
انتهایی عاجزي څنګه انتهایی عاجزي. اوس ما ته وګوره مونږ چې مستمود ریګو نو دا حرکاتونه به پته لګي چې دا سړی دکې ذل نشته به مونږ کوي نو سره مستمود ریګي ما ته وګوره نو نیت چې تړي دی الله اکبر تاسو وګورئ الله اکبر. ما په دې حرم کې وکتل طواف کوي نو حجر اسود ما ملګری چې زړه دې نو تر اتلې سره چې زړه دې نو تر اتلې سره دا خو زړه اخلاص غواړي دا محبت غواړي دا عاجزي غواړي غایة الذل نمبر اول من غایة الحب دا سم نه چې دا سرویسز دي بس راشه الله اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الله اكبر سمع الله لمن حمده الله تعالى نه یعنی ته به د زړه نه غواړې چې زه لمونځ کوم د الله محبت په تا باندې باعث چې زه هغه ته دا سجده لګوم د هغه وړاندې ټیټېږم غایة الذل من غایة الحب لله عز وجل. په دې کې به بل څه کوټ بنګار نه شاملې کوټ بنګار به نه شاملې یعنی ریاکاری دې ته نبی علیہ السلام شرک خفي ولې ویلې دی اخفى من دبیب النمل چې دا ریا داسې خفي شرک دی نری میږي چې په توره تیاره کې څنګه ګرځي د خپو کشي اورېدی شي نشي اورېدی دا ریا د هغې نه هم خفي مضر شی دی. نو چې په ذهن او تاسو ته یو مسله وکړه امام ابن سیرین پیژنئ نه پیژنئ امام تعبیر الرؤیا او امام حسن بصری هم پیژنئ دا دواړه عظیم تابعین دي عظیم محدثین دي لوی علما دي. امام حسن بصری دا خو د ابو هريره رضی الله تعالی دومره لازم ملازم شاګرد دی او داسې عقیدت لري ورسره چې د شاګردان وایي مونږ به وکړو دعا به کوله اللهم اغفر لابي هريره ولامه ولمن استغفر لهما. خدای وی ابو هريره ته مغفرت وکړي دا هغه مور ته مغفرت وکړي او چې څوک دی د مغفرت سوال کوي هغې ته مغفرت وکړي. نو یو شاګرد وي ما ته تپوس وکړي حضرت استاد د خپل استاد سره ډېر عقیدت استاد سره نه هغه وایي بچیا استاد سره چې د عقیدت نه زده کړه ته کوی نه شي دا زده کړه په عقیدت او په محبت باندې کېږي. ورځم کله زده کړه به څه کېږي نه عقیدت خو مې دی وایي ځکه چې تاسو هر مونځ نه بعد هغه ته دعا کوئ وایي نه دا خو د بلې وجې کوم نو ورته وی هغه وجه وی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل لیټ مسجد راتلو کې نو نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه ابو هريره جئت متأخرا ته خو وروسته راغلې وی هغه ورته وی چې والدې صاحبه او والدې مسلمانه نه وه وی والدې صاحبې خدمت مې کو په دې باندې درست شو والدې صاحب اوس خو مسلمانه نه وه نو هغې ته د مونځ د اهمیت پته د جماعت د اهمیت پته نو حضرت ابو هريره وی چې اوس دا موقع ده چې نبی علیہ السلام را تپوس کړی دی راشه دې موقع نه فایده واخ ویل چې زما والدې ته به دعا ونه کوي چې خدای ولې ایمان ورکړي وی زما والدې ته به دعا ونه کوي دی د والدې دومره تابع و چې څو یې والده ژوندی او ده واده نه و کړی او چې کله یې والده مړه شو هغې نه بعد یې واده وکړه صحیح اگر چې هغه داسې نه وه خو دا ده چې ده وي بیا به خدمت نه شو کولی او یا کېدی چې که ښځه راته داسې میلاو شوی دا بوډی به د کوره وباسئ اوس کو ګور لومبنۍ مطالبه څه کوي وایي زه ګوره د بوډا خدمت نه کوم دا به بوډا خو که پردی هم د خدمت وکړه الله به خوشحاله شي او دې ته خو ستا فادر ان لا او مدر ان لا وایي دواړو ته پیرنټس ان لا وایي دا ستا د پلار مور په مرتبه بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضرت ابو هريره هغه وایي چې زما مور ته به دعا ونه کوي د ایمان نبي علیه السلام لاس پورته کړه وی اللهم اهد ام ابي هريره یا الله د ابو هريره مور ته هدایت وکړه صلی الله تعالی علی خیر. حضرت ابو هريره راغی کور ته دروازه وواله دروازه شانه بنده وه مور ورته ووی انتظار وکړه ابو هريره وایي زه کله مې مور داسې کار نه وکړی ما خو چې به دروازه وواله هغې به زر دروازه کولاو کړه نو ما انتظار وکړه چې کله دا راله او دروازه کولاو کړه نو ما وکته چې دې صفا کپړې اچوړي دي او غسل یې کړی دی سر یې منګس کړی دی پردې په ځان اچولې ده وی ما ته ابو هريره ته چېرته رالې ما یې زه مسجد نه رالم وی ته ما محمد رسول الله ته نشې بوتلی ابو هريره وی زما په ژوند کې د دې نه زیاته د خوشحالۍ زما چېرته نه ده کتلې چې زما مور ما ته ووایي ما د دواړو جهانو سردار ته بوځه وی ما یې راځه وی رامې وستا وی چې نبي علیه السلام ته مخامخ شوم نبي علیه السلام موسکی شو
نبی علیہ السلام چې ما خو په هارت لاین ورولېږو میسج مې په هارت لاین او بس ته الله التم یس یا د هدایت یاد دا بوره په کور کې لینډ شو او مور ما ورته بوزا رااله وی چې مور به راوسته دغه څه مسله ده نبی علیہ السلام ورته کلمه وی ابو هريره رضی الله تعالی ورته وی چې ما ته زما د مور ته دعا وکي نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم اغفر لابي هريره ولامه ولمن استغفر لهما خدای ابو هريره ته بخنو کې دا ابو هريره مور ته بخنو کې سوچ چې دای دواړو له دعا د مغفرت کوي هغه ته حضرت حسن بصری وی عقیدت خوم دی خود غرض د ځان تر پیغمبر دعا متوجه کول غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي چې ابو هريره امور دې سو د مغفرت دعا کوي هغه ته مغفرت وکړه دوی چې زه دا دعا ورته کوم نو پیغمبر علیہ السلام لکه داسې و چې خدای حسن بصری ته مغفرت وکړي عزیزان امام حسن بصری رحمت الله علیه وفاتو امام ابن سیرین جنازه ترانه غیر دنیا علماء راغلي لوی دنیا د سوات لوی سټیډیم ته سوی کراچی ګراوند مثلا دا ډکو بلا علماء او عوام امام حسن بصری لوی سړی علماء چاپیره ګوري امام ابن سیرین بیمار دور لوی امام د لوی سړي جنازه کې ورنوټس کیږي چې ولې نشته امام ابن سیرین کسان ویل چې چا څه ویلي خو نه دي کله لیټره چې امام ابن سیرین سره علماء وی حضرت تاسو خو د امام حسن بصری جنازه کې نه وی طبیعت مو ټیک نه وي نه طبیعت مې ټیک و نو وی چې تاسو جنازې ته دا خو ډېر لوی سړی تاسو جنازې ته او تاسو خو دوستان هم وی ډېر قریبي وای یو بل سره نو تاسو جنازې ته نو هغه ورته وی اصلي کې ما ډېر مهنت په خپل نیت وکړ په نیت مې ډېر مهنت وکړ چې دا خالص شي خو نه خالص کېده چې دا خالص شي هغه ورته چې پوه وی امام حسن بصری دومره عظیم سره دی زما په قلب او دماغ کې داغه د عظمت دوره تصور چې ما په دې نفس مهنت وکړ چې د الله د پاره د امام جنازې ته ځم نو چې پابه سره سو قدم به واغستل شیطان بر ذهن کې واچو دا ډېر لوی عالم دی د جنازې ته راشه دا ډېر لوی ولی دی جنازې ته دې نفس ته ډیکټیشن ورکو چې د الله د پاره د امام حسن بصری جنازې لزم چې سو قدمونه واغستل نو بیا به شیطان راته ذهن کې واچو امام حسن بصری ډېر لوی سړی باید چې داغه جنازې الله سره کا ډېر عظیم تر سړی وی بس دا جنگ شروع زما او د نفس ما وی چې نیت می خالص چې الله د پاره لار شو خالص کېده نه نو ما وی چې دې ګندن سره دور لوی امام جنازې له جنازه کې څنګه پیدا نو محترم خرن لاندې دي د قوین لاندې دي محترم ورونو تاسو وړاندې د قران کریم د سوره الصف آیتونه می تلاوت کړې دي او د سوره الاحزاب آخرنی آیتونه می تلاوت کړو ټول خو نشو ویلو دوه آیت راځم بس قرآن کریم فرمائی او حاصل دار کم چې علامہ ویلے دے چې ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بول حبی دا ابتدان دا سلسلہ روان دا چې یو جانب تبا حابیل وی مقابلہ کی بے قابیل ولاڑی یو جانب توادرت نوح مقابلہ کے بے کافر زوئے کنان ولاڑی یو جانب تب ابراہیمی مقابلہ کے بے نمروز ابن سرخا ولاڑی یو جانب تب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کے بے فرعون حامان و قارون ولاڑی یو جانب تب جناب محمد رسول اللہ مقابلہ کے بے ابو جال و ابو لہب ولاڑی او یو طرف تب اہل حقی مقابلہ کے بے اہل باطل ولاڑی یو طرف تب رنائی مقابلہ کے بے تیارو ولاڑی ذکر دا دنیا کمبینیشن اف اپوزٹس حرکت او حیات پدی باندې ډیپینډ دي چې دوه مخالف قوتونه یو بل سره ټکراوي خبر دې کړه نو ستیز کار نو الله تعالی فرمایي اوس اهل باطل بس کوي د خدای د دین رڼا د خپل خلوق په ناپاکو پوکو باندې ختمول او مړه کول غواړي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم شاعر فرمائی چې نور خدای کفر کے حرکت پہ خندزن نور خدای کفر کے حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم دا اہل باطل غواړي
چې د خدای رڼا یا د خدای د دین رڼا د خپلو خلو په پکو باندې مړه کړي. خو ما ته وګورئ دا بله رڼا ده، رڼا ده که نه؟ لاټینو یو زمانه کې یا ډیوه وه نو چې مونږ به مړه کوله لاټین له هم دا اوچت کړ مړه به شو. ډیوه هغه اوپن وه مړه به شو. خبره ذهن کې راغله په پکي باندې. خو اوس دا بله ده ته لګیا شه د پکي په ځای ورته پکې ولرو د پکي په ځای ورته پکې مړی یې نه یې مړی. وجه ځکه دا پروټیکټډ دی. څه شی دی؟ پروټیکټډ دی، دا محفوظ دی. نو الله تعالی وایي زما دین پروټیکټډ دی، ستاسو پکې هغه سره څه کولی شي؟ اهل باطل به لګیا وي خو اهل باطل دې رڼا سره څه کولی خو نه شي. مونږ هسې کله کله داسې بس جي دین ته ډېره لویه خطره ده. هېڅ خطره ورته نشته. دین ته څه خطره؟ تاسو ځان مه کمزوره کوئ، دین ته خطره نشته. ځان مه کمزوره کوئ، لږ زور سره وایي دا خطره اصل کې مونږ محسوسه نو مونږ دین ته لویه خطره ده. دا مونږ ته خطره ده. صحیح شو؟ دا دین ته لویه خطره، دا مونږ ته خطره ده. عزیزانو عرض میں کو کہ اللہ فرمائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافران غواړي دشمنان دین غواړي چې دا الله د دین رڼا د خپلو خلو په پکو باندې مړه کړي. والله متم نوره، خو الله تعالی به اتمام د دې خپل رڼا کوي. ولو کرہ الکافرون، اگر چې د کافرانو زړه چوي خو بیا به هم دا دین تامیږي. هو الذی ارسل رسوله، الله غزاد دے چې خپل پیغمبر را لېږلی دی بالهدا هدایت سره، ودین الحق ثابت او رښتوني دین سره. حق په معنا د ثابت او حق په معنا د صادق، دواړه معنی مراد دي. څه شی؟ دواړه معنی مراد دي. عموم مشترک دی. څه شی؟ عموم مشترک. تاسو له کتاب لیکلی بدایة الفحول في علم الأصول، بداية الفحول في علم الأصول. مولوی خو کتاب دی خو مغلق دی. حسانی خو کتاب دی خو مغلق دی. او تنویر مفصل دی خو مغلق دی. تنویر او مسلم ثبوت مختصر دی او مغلق دی. پای خو ډېر څه دا ډېر څه وایي. صحیح. ما محب الله بهاري عجیبه سړی و. منطق کې یو ډېر لوی علمي کتاب ولیکه سلم العلوم، مشکل کتاب دی. اصول فقه کې ولیکه مسلم الثبوت، مشکل کتاب. چا لیکلی دی؟ محب الله بهاري. دا د هندوستان عالم و د بهار محب الله بهاري. نو بس هغه دواړه تاسو وایستل د کورس ته وایستل. خو چې کوم شی ګرانېږي نو د کورس ته تاسو وباسئ. مولانا جلال الدین رومي یو واقعه لیکلې ده. وی نقاش تاسو ټیټو پېژنئ؟ دا په دې بدن کې دننه خلک ګلونه کوي استنه باندې. صحیح. اپرمننټ مستقل وي. نو نقاش ته یو سړی راغی وی زما په دې املا باندې زمری چې کله کمیس وباسم چې خلک رانه بیا یریږي چې زمری راغی. هلکه خلک په دې یریږي خدای دې خوار کړه. خلک وی زما په دې املا زمری جوړ کړه. هغه ورته یې ښه. نو هغه سرنج راډک کړه. نو چې دا ستنې ورومنډله نو خو در دې دا وی څه ځای جوړی؟ وی دا یې سپېږمۍ جوړو. وی دې درد ډېرو کې سپېږمۍ پرېږده. نو هغه سرنج راوویسته نو په بل ځای ورخښ کړه. نو بیا ته وی دا څه جوړی؟ وی دا یې خوله ده. وی ته ګوره دا خوله یې پرېږدي دردېږي ډېره. نو بل ځای ورخښ کړه. وی دا یې پنجه جوړه. وی ته دا پنجه. نو بس چې کوم ځای به هغه ستر وی ته دا پرېږده هلته کټ کړه. دا د نصاب نه کټ کړه. نو هغه ورته زه خدای دې بېخ وباسه ما داسې زمری نه لیدلی چې نه خپې دي نه لاس دی نه لکۍ ده نه خېټه ده نه خولو نه سپېږمۍ. داسې زمری خو ما نه دی کتلی. نو داسې نصاب چې نه پکې داشته نه پکې داشته نه پکې داشته. په دې خاطر ما دا کتاب ولیکه. مفتي صاحب بیا غالبا تخصص کې بیا شامل دی. چې ورته بدلانه لږ مشکل دی. دومره ډېر مشکل نه دی. ما کوشش کړی چې دا لږ په دې اصولي فقه باندې سړی اسانۍ سره پوه شي. علما اسانۍ سره پوه شي. ځکه فقيه هغه چا نه جوړېږي چې په اصولو پوهي. که په اصولو نه پوهي خو نه فقيه کېږي. که کېږي مفتي نه کېږي. نو بدایة الفحول فی علم الاصول. زما په خیال مولوي عباد الله صاحب کتابونه راوړي دي. خو یو خبره ما هغه ته ویل ګورئ هر لس منټه پس هلته وایه چې خلک در راځي کتاب اخلي. چې ګورئ د قاضي صاحب کتابونو خرڅولو سره پیسو سره هېڅ تعلق نشته. ښه
دا زه چاپ کوم زه لیکم زه کمپوز کوم زه چاپ کوم قاضي صاحب چې کتابونه ورکم هغه مال ډبل پیسې راکړي چې کتابونه 2000 حالانکه هغه لیکلي دي خو چې 2000 یې ول سره ورکم دا 2000 بیا بل کې ولګاوه صحیح زه په دې باب کې د حضرت تانوی سے پوری دی حضرت تانوی سے رحمت الله علیه هغه کتاب ولیکو نو چې دا څه بیان لبراغه وې دا یو کتاب فلانه موضوع باندې تیار دی څوک به ولیکي او بیا به چاپ کی ځان لدی پکې مناسب مزدوري ومکي نو یو مرید بلا ست کې چې ورته دا وخت لبشه دا کتاب ولیکا بیا چاپ کا تا به وخت لګولي مناسب مزدوري پکې وکا او بیا مال هم یو نسخه راوړه ناغه به نسخه راوړه حضرت تانوی سے رحمت الله علیه به جیب نه پیسې راوست پیدا واخله دا د کتاب فرصت تا به پیسې لګولې دي نو ما مولوی عبد الله ته باسه چې خلک دا وایي چې قاضي صاحب کتابونه خرڅوي امریکا کې ډالر ګټي او دلته راغلي کتابونه باندې پیسې ګټي ما زه نه امریکا کې ډالر ګټم دلته پیسې ګټم مفتي صاحب تاسو نه مزاج معلوم دي ما چې د پیسو هرڅ کړ لفظور نه دی هغه چې اصله اصوات مسلمانان دی ځین کراشي د بیان لګول نو پیسې غواړي کوڅه زه قطر ته تلم د جمعیت العلماء والا غوښتم نه خو بادشاہي ده نو بادشاہت کې خو بیان په اجازت کې څه پاکستان خو نه دی نه چې ایرپورټ کې کوشم نه بس نه پرې چې ایرپورټ کې کوشم نه هغه د جمعیت امیر هغه راته یو خط پرنټډ خط نو ما ورته دا سړي نو ما ته اذن دی ای ورته اذن وي نو ما اولست نو هغه کې لیکلي چې ان الشيخ القاضي فضل الله سوف يلقي بعض المحاضرات في مسجد كذا ومسجد كذا ومسجد كذا ومسجد كذا نو بياوي وقد تأذن له وزارة الأوقاف والشؤون المذهبية أن يلقي محاضراته بشرط أن لا يجمع التبرعات أثناء المحاضرة ولا قبل المحاضرة ولا بعد المحاضرة چې وزارت اوقاف اجازه ورکړي چې شیخ قاضي هغه د خپل لیکچر ورکړي خو شرط پکې دا دی چې نه به پیسې غواړي د بیان نه مخکې نه د بیان په میاشت کې نه د بیان نه وروسته نو ما مولوي صاحب ته وایم زما په خیال ته جوړ دي مولا راځي نو پیسې غواړي بس دقه چل دی وې دی یو تېښتې راوستي دي خلکو یې شکایتونه کړي دي چې بس ملایان نازي او چندې کوي بس اوس به اجازه ورکړي نو دا شرط وي نو خلاف قانون خلک څه کول شي بادشاہي ده نو محترم ورونو زه نه پیسې غواړم زه ډوډۍ غواړم نو اوبه غواړم زه د اوبو بوتل هم ځان سره خپل کړم بوتل د ملګري سره کوم خپل بوتل دی د اوبو نو د اوبو بوتل هم ځان سره خپل کړم ډوډۍ خو د ملګري را باندې خوري خدای دې له خیر ورکړي ځکه دوی مجبور کیږي زه بیا عوام زه په رستورانت کې ډوډۍ خورم هوټل خو په سواد کې بلاړې رخي دي کنيشته شتا دغه امریکا کې هم کوم هغه وایي نه ډوډۍ به بل ځای نه ډوډۍ هم سره خوري بهر ته دی راځي کو تاسو خدمت کې چې دا خبرې به تاسو ته وکړي دا به خالص د الله لپاره او تاسو واورئ خالص د الله لپاره خدای وایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى خدای دا پیغمبر هدایت سره دین ثابت صادق سره لګلې دي ليظهره على الدين كله یو خبره ده چې امام فرمایي هرشا ولی الله رحمت الله علیه هغه فرمایي چې دا آیت هو الذي ارسل رسوله بالهدى هغه دې ته عمود القرآن وایي سوی ورته چې دا آیت په دې الفاظو درې ځای ذکر دی سوره توبه کې سوره صف کې سوره فتح او سوره فتح کې ورپسې ده وکفا بالله شهیدا ا دې دوه سورتونو کې نه ولو کرے مشرکون خدا آیت ابتدایي سا دا درې واړو آیتونو درې واړو سورتونو کې یو شاندار نغوي دا عمود القرآن دی عمود د مرکزی بیم ته وایي بیم پیژنې دا مرکزی بیم نو د بلډینګ زیات دارومدار په دې مرکزی بیم باندې مرکزی نه هغه وایي د قرآن کریم په تور نظام دارومدار هی په دې آیت باندې دی چې الله پیغمبر را لګلې دی د نظام حق ثابت سره ليظهره على الدين كله اي على الاديان كلها او على الشؤون والمعاملات كلها چې دا دین د ژوند په ټولو شعبو باندې نافذ کی ولو کرے هل مشرکون اگر که مشرکان هغه دا بدمنی او دغه پیغمبر وظیفه ده او د پیغمبر نه بعد زمونږ او تاسو هم وظیفه ده نو ان شاء الله د دې دین د نفاذ لپاره بستړی کوو کنه به ان شاء الله نو دغه دین څوک په پوي علما پوي بیا د علما مرګتیا کنه به ان شاء الله علما پروپاګاندا خو به کیږي ما یې بزرګ څوک نشته ولی شتا خو مونږ ته نه معلوم ما ولی شتا
خمون ته دی معلوم نازیزانو که څوک بل جماعت کی زموږ سره اختلاف نه تاسو ټول زموږ رونه یې ټول زموږ خو کم از کم چې څوک جمعیت العلماء کی دی هغه ته د خپل جماعت خلاف مه کوئ بل چاته نوم چې جمعیت العلماء کې شامل شه خو چې څوک جمعیت العلماء کی دی هغه ته د خپل جماعت مخالفت زمونږ دلته مفتی موضوع سے سر مخالفتی نو بیا د جمعیت خلاف خبره کوو نو ما وی دا مناسب نه ده جمعیت علماء اسلام د دین لپاره یو شیل دی دا د حضرت شیخ الهند جماعت دی دا د حضرت مولانا قاسم نانوتوی جماعت دی دا د شیخ الاسلام حضرت مدنی جماعت دی دا د امام الهند جماعت دی دا د حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق جماعت دی دا د شیخ القرآن مولانا عبدالهادی جماعت دی دا دومره اسلاف او اولیاء او اساطین امت دا د دې جماعت اوس ټیک ده زمانه چې څنګه خرابېږي نو موږ ورسره هماغه شان کمزوری پکې راځي خو بیا هم د دغه جماعت لیډران نسبتاً ښه خلک دی که بد خلک نسبتاً ښه خلک الله تعالی تاسو له ډېر لوی خیر درکړي تاسو ډېر توجه سره زما خبره واورېده بس اخر کې یو مزاح درته کوم مولانا صاحب بار بار ټلیفون کوي ته ما ښځه کله راځي ما ښځه ما بس تا سره حرم کې خو نو ما یو سره ټایم نشته نو ولې نشته ته ته چې کوم ځای پېښور کې اسلام آباد کې یا ډېرو ته کوم ځای چې راځي نو یو اجتماع ما مخکې نه ټایمونه ورکړي دي او ما ورته وایم ګوره ستا خبره څوک نه مني چې زه ورته خبره وکړم نو ستا په حق کې نو هغه خلک ځکه مني وایي دی د امریکې نه راغلی دی رښتیا وایي ځکه میډ ان امریکا هر کار جینون کار دی نو ما ورته ستا خبره څوک نه مني زه ورته هم دی ښه سړی بیا یې مني واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وصلاة تكون لك رضاء ولحق أداء وصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا الله د سواد دا مسلمانان ډېر نیکان خلک دي زنانه او نارینه ټول نیکان پاکان دي پروردګار علمه د ډېر توجه سره خبره واورېده الله تعالی د دوی دا ناست او اورېدل د خپل رضا باعث وګرځي الله تعالی د دین دنیا خوشحالی ورکړي خدای د فتنه او افات و بلیاتو نه خپل حفظ امان کې محفوظ امن وساتي د مؤذن صاحب د مؤذن صاحب والده صاحبه بیماره ده نو د هغې لپاره دعا وکړئ غالبا دا هم ستا خط دا بل چاره دا بل صاحب هم او زما د والدې محترمې چې د دعا تقاضا کوي دا زمانه نه کوي دا تاسو ټول نه کوي دا ټول نیکان خلق دي نو تاسو د زړه اخلاص ورته دعا کوي الله چې څوک بیماران شفا کامله ورکړي خدای چې څوک وفات کوي خدای ته هغه د مرقدونو منور کړي پروردګار مده د باباجي سي داغه مرقد منور کړي دا زمونږه مشر د باچا صاحب خاندان هغه خدای ډیر خوشاله ساتي ځکه عزیزان ځکه کله ذکر کوم بادشاہي هر ځای تیر شوی دا او د سواد بادشاہي د مثالی او د سواد باچا صاحب مثالی دومره تعمیری بادشاہ ما چرته نه کتل الله تعالی د خاندان سره خیر وکړي سو کفار شي د بلاد دا وانه صرف تاسو دینی خدمت کړی دی هغه خدمت کوي مولانا پیغمبر سے تو دعا کوي الله تعالی درجات عالیه بلکې د اسوار سوره لوی علما خو څنګه چې عام مسلمانان زنانه او راځي وفات دي الله تعالی دا غي قدر منور کې تفسیرات معاف کې حسنات ور میدان حسنات کې واچي دا علما کرام او زموږ رهبران الله تعالی ټول رهبران کې موږ د خدمت توفیق ورکړي ټول رهبران کې موږ د خدمت توفیق ورکړي علماء عظام یا الله تعالی دین طالبان دې خدای سره محمد ترکه ورکړي الله تعالی محمد ترکه ورکړي رسول الله تعالی علیه وسلم